الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم ملګرو، دا زه کوم پیغام خپل مسلمانانو وروڼو ته لیږم د دې ویډیو په وساطت باندې، چونکې مونږه جمعیت علماء اسلام په دې ملک کې او الحمدلله په دې ټوله دنیا کې یو قوت دی او الله تعالی مونږ ته په دې وخت کې یو ډېر بهادر قائد راکړی دی او یو مخلص قائد الله تعالی مونږ ته د جمعیت علماء اسلام ته راکړی دی. د هغه الحمدلله ډېر بصیرت دی، هم د دنیا سیاست باندې او هم په دینی خبرو باندې. زمونږ قائد محترم قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب د موجوده حالاتو کې چې کوم د اسرائیلو بربریت دی او تشدد او ظلم دی په د فلسطین په مسلمانانو باندې، د هغې په حق هغه تمام امت مسلمه ته دا پیغام ورکړی دی چې موږ به د فلسطینیانو وروڼو هر قسمه تعاون کوو او د فلسطینیانو وروڼو به هر قسمه مرسته کوو. او ظاهره خبره ده چې موږ درې ځایونه دي په دې دنیا کې زمونږ ډېر محترم، چې یو مکې مکرمې حرم شریف دی بیت الله حرم مکی، او یو د مدینې منورې حرم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم دی، او یو مسجد اقصی دی چې حضور علیه الصلاة والسلام د دې درې واړو ځایونو په باره کې د ثواب بیان کړی دی چې مسجد اقصی کې د یو مونځ ثواب چې دی دا یو په 1000 دی، د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په یو مونځ یو روایت کې 1000، بل روایت کې یو په 50,000، او د مسجد حرام په حق لا حضور مبارک د یو مونځ یو په لاک باندې د اجر او د ثواب بیان کړی دی. لہذا دا درې واړه ځایونه زمونږ ډېر مقدس ځایونه دي، د ټولو مسلمانانو دا درې واړه ځایونه د عزت او د برکت ځایونه دي. بیا بیت المقدس تاسو ته پته لګي ټولو مسلمانانو ته چې دې ته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړو نو 14 میاشتې مونځ کړی دی، او چې کله معراج ته ته نو د مکې مکرمې نه بیت المقدس پورې دا حضور مبارک سفر وکړو، د بیت المقدس نه بیا د دغه ځای زمونږ د پیغمبر ختل اسمان ته وشو. دا ډېر مبارک ځای دی، د دغه ځای حفاظت په موږ ټول امت مسلمه باندې فرض دی او لازم دی. که دا امت مسلمه په دې کې خاموش پاتې شي او دا اسرائیل دغه پلید خلق او خراب خلق بیت المقدس ته راشي او بیت المقدس هغه تقدس فیمال کی او د فلسطین په مسلمانانو باندې په بچو باندې په زنانو باندې ظلم وکړي، نو دا زموږ د مسلمانانو دپاره دا ډېره د بېغیرتۍ او ډېره د شرم خبره ده. لہذا هر مسلمان له چې هغه کلمه ګو مسلمان دی او هر مسلمان چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلې ده او د رسول الله مبارک د عشق او د محبت دعوه کوي، بلا امتیاز که هغه د هر جماعت سره دی، خو په دې مسله کې دی له اتفاق پکار دی. او دا موجوده صورتحال د بیت المقدس او د فلسطین د هغې تحفظ او حفاظت پکار دی، او اسرائیلو ته شکست ورکول پکار دی. اسرائیل خراب خلق دی او دا د نورو خلقو پیداوار دی او دا ټولو ته پته لګي چې دا د امریکې پیداوار دی. په دغه ځای کې
خو زه په دې باندې حیران یم چې ګوره پروژه کې د اختر نه وړاندې د اسرائیلو دومره لویه دهشتګردي وکړله چې په جومات کې دی ورلل او مسلمانانو باندې ډزې وکړلې، شلنګ یې وکړ. زه په دې خبره ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان بادشاهان د عربو د عجمو تقریبا 40 ملکونه دي د مسلمانانو، دوی سربراهان خاموش دي او دوی د دې خبرې هېڅ قسمه چې کوم دی تپوس ونه کړ. نو که نن مطلب دی فلسطین د مسلمانانو دوی تپوس ونه کړي، سبا به د یو ملک کې مسلمانان دغه شانته په هغې باندې ظلم کیږي او بل یې تپوس نه کوي، نو دا مسلمانان به ډېر د ذلت ژوند تېروي او ډېر د خوارۍ ژوند به تېروي. نو زه دا وایم ډېر افسوس سره چې پکار ده چې هر بادشاه د مسلمانانو دا خبر اوچته کړې وه، او زه خصوصا د پاکستان د مسلمانانو نه دا اپیل کوم څنګه چې زموږ قائد صاحب ویلي دي چې لکه دی راپاسي او خپل حکومت ته ووایي چې ښه برملا د فلسطین د مسلمانانو مطلب دی چې تعاون هر قسمه وکړي او د نورو مسلمانانو ملکونو قیادت هم وکړي او مخکې شي، او مطلب دی چې لکه دا مسله دې کې وړاندې شي او د اسرائیلو مقابله وکړي. نو زه دا د خپلو مسلمانانو وروڼو ته وایم چې دعاګانې هم کوئ او انشاءالله العزیز موږ ته چې قائد محترم کله د کمې خبرې اعلان وکړي، نو انشاءالله العزیز د قائد محترم مولانا فضل الرحمن صاحب په خبره باندې به موږ لبیک کوو او انشاءالله د هغې هر یو قربانۍ ته به موږ تیار یو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.